توبه دا هغه قبول دي چې هغه پس باندې وشي. بعض خلک داسې دا غینه بار ګناه کیږي. د بار ګناه مطلب دا چې لکه ستا اعمال ټیک نه دي، خپل اعمال ټیک کا. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر، منز دا انسان باندې کوي د بے حیا کارونو نه، د فحش کارونو نه. چې ته د ګناه نه باندې کېږي پوښ چې زما منز خراب دي، چې ته د ګناه نه باندې کېږي پوښ چې زما اعمالو کې کمی دي. خپل اعمال درست کا، خپل منز ټیک کا، خپل اعمال ټیک کا، خپل ذکر او اذکار ټیک کا، تو په خپل دا ګناه نه باندې شي. ځکه چې الله فرمایي چې موږ داس یو څه دي چې د سره انسان د بے حیا کارونه باندې کیږي، د غلط کارونه د سره انسان باندې کیږي. نه چې ته د یو غلط کار نه باندې کیږي پوښ چې زما موږ کې مسله ده، زما موږ قابل قبول نه دي. نو خپل منځ ټیک کا، ان شاء الله ته به پارس نه باندې شي. خپل ذکر او اذکار ټیک ته به ارس نه باندې شي. خپل منځ کې، خپل ذکر او اذکار کې، خپل عبادت کې اخلاص پیدا کا. کو سړی دی او کو خزه ده، کنارنی دی کو زندانه دی، په خپل اعمال کې د اخلاص او خپل اعمال د درست کې ان شاء الله د ګناه نه منې شي. موږ د بعض وخت خلک مسجدونه مو ګرینګونه مراتو کې چیرې د فلان کې ګناه کوم خوړه مې نه صبرېږي. نزول ټول لدایو جواب ورکوم چې خپل اعمال درست کا، خپل منځ ټیک کا، خپل منځ باندې مهنت وکا، خپل ذکر او اذکار کې، خپل عبادتو کې اخلاص پیدا کا، برابر یې کا، صحیح یې کا. ان شاء الله ته د هر ګناه نه بچ شي. او کنه ته خپل اعمال نه ټیک کې او ته سوچ دا کې زه د ګناه نه منې شم، دا اسی خبره ده. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر. او الله فرمای واذكروا الله ذکرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. بل آیت کې راځي الله فرمای چې د زړونو اطمینان دا د الله پاک په ذکر کې دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب، الا بذکر الله وتطمئن القلوب. د زړه طمانینت، د زړه سکون دا د الله پاک په ذکر کې دی. نو چې اوسره د الله پاک ذکر نه کیږي به څنګه اطمینان ورته ملاوي شي، زړه به څنګه پاک شي. نبی علیہ السلام فرمای چې د هر سیز د پاره یو صفا کون کی، هر سیز الله پاک په یو شی سره پاکي، او د زړه صفای د الله پاک په ذکر سره کیږي. موږ د الله ذکر نه کوو، موږ الله نه پیژنو چې الله څوک دی. بهرحال چې موږ تاسو الله ته پس ځبان توبه باسو، په صحیح معنی کې مسلمانان جوړ شو، کو نارینه دي او کو زنانه دي.